نیټې دی دا خلک دا نیټه باندې چې کوم دی اخیستل خرڅول کوي سامان اخلي ګاډي اخلي کورونه چې هر څه وي نو نیټه جایز هم ده او سود هم ده. جایز څنګه ده؟ یو څیز دی د لاکو روپو دی او هغه بل یو کس ته مالک په نیټه باندې ورکوي فرض کړه د کال په نیټه باندې چېرې کال بعد به پیسې راکړي په قرض یې ورکوي هغه څیز د لاکو روپو دی خو لیکن دا ورته وایي چې 1,20,000 باندې در کومه کال بعد پیسې راکړه کو اخلي واخله کو نه اخلي ما اخله نو دا جایز دي. د دې لیټوالي د وجې چې په شروع کې کم فکس قیمت ولګي نو په دې باندې څه ګناه نشته دی دا جایز دي چې بس 1,20,000 روپۍ به ماته کال بعد راکړي دا پکې نشته دی چې یاره کو بیا د لیټ راکړی بیا به 1,40,000 راکړي یا به 2 लाख راکړي نه بس په شروع کې یو قیمت متعین شلو اگر کو هغه ګران وي او کو ارزان وي ځکه چې د ګاز او د مالک په منځ کې خپله معامله ده بیع د بیع یو قسم دام دی چې د مالک او د ګاز په منځ کې څه قیمت پیشي بس حق قیمت دی کو هغه ګران وي کو ارزان وي چې ارس وي کو د خپل قیمت نه کم ورکوي کو ډېر زیات ګران ورکوي به د هغوی خپل منځ کې معامله ده لیکن قیمت به یو توی کېږي دا موټر سایکل دی یا دا ګاډی دی دا چې کوم دی 5 लाख روپۍ دي 5 लाख نغدي دي په دغه وخت کې د مارکیټ لیکن زه تعالی د کال په نیټه در کوم په قرض مې در کو په 5.5 लाख باندې بس کال د سره قرض شلو او دا به 5.5 लाख روپۍ ورکوي دا جایز ده دې کې څه ګناه نشته دی یا په قسطونو یې ورکوي قسط مقرر شو چې په 10 قسطونو کې به مال راکړي او په یو قسط کې به دومره پیسې راکړي بس دا جایز ده په دې کې څه ګناه چې کوم دی نشته دی. ناجایز او د سود والا صورتونه دا دي چې ګاډی دی په 1 लाख روپۍ در کومه کو کال بعد د پیسې را نه کړلې نو بیا به نه 1,50,000 علمه یا به نه 1,60,000 اخلمه نو دا باقي چې کوم د قرض د لیټوالي د وجې نه دا اخلي دا سود دی او دا ګناه ده. یا په قسطونو یې در کومه د 10 قسطونو مې در کړلو او 1 लाख روپۍ جوړېږي میاشتې 10,000 روپۍ قسط راځي کو چېرته قسط د 5م تاریخ نه یا 6م تاریخ نه لیټ کو یا د یو قسط را نه کو نو بیا به په هغه قسط باندې 15,000 روپۍ زیاتې راکړي دا هم چې کوم دی سود دی ګناه ده او دا چې کوم دی حرام دی. بیا بل پکې یو دا دغه دی چې ګاډي اکثر درېمګړی خلکو له اخلي یا بینک دی یا درېمګړی کس دی مثلا یو کس دی غریب دی چینچۍ ته ضرورت دی یا موټر سایکل هر څه ته لیکن په خپله نغدو پیسو یې نشي اخیستلی او چې کوم کس دی هغې قرض ورکوي نه یو درېمګړی رالی او هغه ته وایي چې بس زه دله اخلمه ته هغه سره خپله خبره سپینه که په 1 लाख روپۍ دی هغه سره وکړلو بس 1 लाख روپۍ هغه ته ما ورکړلې ته ما ته دا په قسطونو باندې په 10 قسطونو کې راکړه او 12,000 روپۍ قسط راکوه نو 10 قسطونو خو 1,20,000 روپۍ جوړې شوې که نه نو دا هم د دې سود دی د دې ورکول اخیستل دا دواړه چې کوم دی سود دی ځکه چې دا 20,000 روپۍ دته زیاتې ورکوي او ده خو د ده په ځای باندې قرض ورکړو که نه معامله خو هغوی دواړو کړې ده په هغې کې جایز صورت دا دی چې دا درېمګړی کس د دې مالک نه دا ګاډی واخلي په خپلو پیسو باندې فرض که په 1 लाख روپۍ یې واخیستلو اوس دا کوم چې غریب دی ده سره خپله په قسطونو یا په نیټه باندې معامله وکړي چې کومه جایز ده زیاتوالي شرط یې پکې چې کوم دی نه لګوي نو بیا په دې صورت کې دا جایز شوله په دې صورت کې دا چې کوم دی جایز شوله خو کوم معامله هغوی کوي او دا صرف پیسې ورکوي او د دې بل نه بیا زیاتې اخلي نو دا چې کوم دی سود دی حرام دی او په دې کې چې کوم دی ګناه ده. همدغه شان د بینک نه ګاډي رایستلو کې هم چې کوم دی سود دی د هغې نه هم چې کوم دی ځان ساتل پکار دي د هغې تفصیل به انشاءالله بیا بل درس کې وایو.